سلامونه ملګرو، مونږ همیشه دپاره دا اورېدلي دي که نه وایي چې کله هم روټۍ وخورئ د هغې نه پس به اوبه نه څښئ، ځکه چې دا د وجود دپاره ډېر زیات نقصانات دي او زیات پکې خلک دا خبره هم کوي چې اسلامي طریقې سره هم دا منع ده. نو د ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کړې ده او موږ ټول له پکار دی چې یاره د ټول نه مین اهم کردار او اهم شی چې دی په ژوند کې که نه روټۍ ده، ځکه چې دا بار بار راځي او مونږ دا غلطي بار بار کوو. نو ډاکټر صاحب دا خبر راسره واورئ چې یاره مثال دا ټیک ده او که ټیک نه ده. زمونږ زیات خلک وایي چې مثال د روټۍ نه پس به اوبه ډایرکټ نه څښئ. ډاکټر صاحب دا دی سره بیا پې مولانا صاحب په اخره کې هم باس کړی، نو دواړه طرف ته به مونږ په دې مسله باندې پوه شو. ډاکټر صاحب دا ویډیو راسره وګورئ. تاسو کې هم ډېر خلک دا سوچ کوي چې روټۍ نه ډایرکټ پس او بس کل پکار یو که نه یو پکار، او ډېر خلک دا سوچ کوي چې ډېر غټ نقصانات دي، خو حالانکې داسې هېڅ خبره هم نشته چې څوک هم وایي دا خبره به ټیک نه وي. روټۍ نه پس او بس کل د دې نقصانات خو خود نشته چې د دې فایده هم دی. که څوک هم روټۍ نه پس او بس کي د هغې ول فایده دا دی چې هغې ته به قبض شرط هم نه کېږي. دویمه فایده د دې دا دی چې د هغې معدې باندې به بوج نه راځي. ولې چې کېږي به داسې چې کله هم ته روټۍ نه پس او بس کې ستا چې کومه خوراک دی هغه به ډیزولو کېږي، صحیح میده کېږي به ټیک. درېیمه فایده د دې دا دی چې د دې میدې باندې به چرته هم بوج او خوږ به نه راځي. بله فایده د دې دا دی د امریکا جرنل آف کلینیکل نیوټریشن دې باندې دا ریسرچ کړی دی چې څوک هم د چا وزن سیواوي که هغه هره ورځ او بس کي که نه، نو دې باندې په 2015 کې دا ریسرچ شوی دی چې د هغې وزن به هم دې سره کمیږي. ولې چې هلته به څه شی شي د کیلریز انټیک په دې سره کم شي، نو وزن هم دې سره سیوا کېږي. او بل خلک ډېر اکثر دا وایي چې دا اسلامي طریقې خلاف دی، حالانکې داسې بالکل هم نه دی. के बाद आता है ये भी नेचुरल है। ये जो लोग कहते हैं ना खाने के बाद पानी पीना खिलाफ सुन्नत है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने के बाद पानी पीना नेचुरल है, इंसान की फितरत है, उसका दिल चाहता है पानी पीने का और मजा ही उस वक्त आता है। और कुरान और सुन्नत से भी साबित है। एक तो ये हदीस से आपने खाया, खजूरें खाई और सैर होके फिर पानी पिया आपने। نو دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې ساینسي طریقې سره او اسلامي طریقې سره که څوک هم روټۍ نه پس او بس کي د دې دومره غټ نقصانات نشته دي. روانې